منګه وای د دې جمعیت والا نزان دې وساتئ چې تقریبا ابل ورځ د دوی ار جمعیتي دا اعلان دی چې منګه وای د مولانا فضل الرحمن چې کوم سیاست کوي وای دا نبوي سیاست دی. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ملګرو نن زمون خواته چې ډېر ښکلي میلمانه راغلي د مومندو نه او شاکر الله امباري صاحب هم راغلی دی، فخر عثمان خیل دی که نه جي؟ هغوی هم راغلي را سره خوا کې یاسر مفتي صاحب هم ناست دی، خو یو مولانا و هغه د دې بونیر چې کوم کس دی نیوز والا دی زی خلکو نه تپوسونه کوي، هغه چې دی سوال کړی دی دوی ته مې ویل شعر تاسو اوس د دې سوال چې دی جواب تاسو وکړئ ځکه چې تاسو مولیان یې د مولا جواب به کوئ. زه خو امي سړی یم، زه به وله هغه د امیتوب چې کوم رد کړی دی زه به د هغې په هغې کې جواب ورکوم. خو اوس چې کله علمي خبره راشي نو بیا علمانو عالمانو صاحبانو له پکار ده چې بیا هغې چې دی خپل جواب په خپل وکړي. نو دا بیان در سره واورئ، پس د هغې نه بیا مونږ خپله دله چې دی جواب ورکوو. منګه وای د دې جمعیت والا نزان په دې وساتئ چې تقریبا ابل ورځ د دوی ار جمعیتي دا اعلان دی چې منګه وای د مولانا فضل الرحمن چې کوم سیاست کوي وای دا نبوي سیاست دی. زه یو تاسو ته یو پوینټ ښیم. مولانا فضل الرحمن د ښځې سره په یو سټیج باندې باران ولاړ دی، دی وایي دا سیاست نبوي دی، دا نسبت نبی علیه صلات وسلام ته کله ګوستهی ده که نه؟ نعوذ بالله چې نبی علیه صلات وسلام دا سیاست کړی دی نو چې دا کوپر نشي نو بل کوپر به په دنیا کې پیدا شي. ملګرو تاسو به اورېدلي وي وایي چې یاره د مولانا فضل الرحمن صاحب چې دی د ده سیاست ته دی چې دا کوم علماء دیوبند دی ورته نبوي سیاست وایي. آیا دی وایي د ښځې سره په سټیج باندې ودرېږي؟ تاسو یې واورئ جي. نو دا سیاست نبوي سیاست دی او که نه وي دا خو کلم کله وي کفر دی. لکه دې ټیم کې تاسو د مریم نواز سره په سټیج د ودرېدو په بابت کې تاسو کاپیران کړي یې. آیا په اسلام کې داسې یو پیغمبر راغلی چې هغه د ښځې سره میلو شوي وي که نه؟ نه دی راغلی. نو تاسو هم دله خیر دی د خپل جواب ده په علمي رڼا کې ورکړي. بې خو ستاسو د دې ملګرو ډېره زیاته شکریه ادا کوم. بلال جانه هر کلم چې د یو کس سره بغض او حسد یو کس سره پیدا کړي که نه نو بیا هغه هر قسم له تنقید او اعتراضات کوي او دوی هر ځای کې وایي چې یاره قرآن او حدیث او قرآن او حدیث که نه. نو زه ورته په خپله باندې وایم چې یاره تاسو وایئ چې یاره قرآن او حدیث، زه درته قرآن او حدیث وایم بل څه درته نه وایم. صحیح ده. لومبۍ خو دا خبره ده چې عایشه رضی الله تعالی عنها له به صحابه کرام به ورله راتلل او د مسلو تپوسونه به یې ترېنه کول. ته ماته ده ووایه که نه چې په احادیثو مبارکو کې داسې شته که نه نشته دی. صحیح شو، یو خو دا خبره شوه. بل دا زه تا ته سلیمان علیه صلات وسلام والا واقعه درته وایم د قرآن نه درته وایم ښه چې هغه سلیمان علیه صلات وسلام وویل چې ماله د ملکې بلقیس تخت راوړی او رفرف کې راوړی او کم یو کس پې ماله ډېر زر راوړي. نه آیا سلیمان علیه صلات وسلام چې د ملکې بلقیس سره میلاوېده او شاید نکاح ورسره لا نه وه کړی، نه آیا نعوذ بالله سلیمان علیه صلات وسلام دې سره د میلاوېدو دپاره دا دونه توندي کوله؟ او بله دا ته ماته ووایه چې تورات زبور انجیل دا ټول کتابونه دا منسوخ شوي دي، نو قرآن پاک کې دا واقعه ولې راوړله؟ او بله دا یو زه تا ته عام سمفل خبره وکړم که نه چې هغه د یو پارټۍ لیډران دي او لیډرشپ کوي، نه هغه به لازما خپله پارټي چې دا به سپورټ کوي. او مړه تاسو مړه د بدعت نه او د شرک نه علاوه بله څه خبره زده کړې ده په مدرسه کې تاسو د شرک نه او د بدعت تاسو خو د الف باتا په ځای باندې شرک کوئ. خدای هم غر که هر چا باندې د کفر فتوې مه لګوئ، ټول خلک هم د دین نه لرې کوه. بیا ستاسو هغه تویب ته لږ د هغه تپوس وکړه مړه هغه خو ورسره لامبي خدای هم غر کړې که لامبي یو ځای ورسره لامبي دا اعتراض په هغه باندې هم لږ وکړه که نه ښځو سره یو ځای لامبي. بس دغه جواب و درته به میلو شوي وي. خو زه راځمه یو خبره درته زم کومه چې ته وایې چې لکه په ښځې د پابندي وي، هغه ښځه زمونږ د پارټۍ نه ده، دا ملک جمهوري ملک دی او دې کې ښځې له هم هغسې حق میلو دی. دا حق ولې زه فضل الرحمن نه دی ورکړی، دا حق ولې ستا د دې ملک د قانون ورکړی او دغه قانون بدلېدو دپاره فضل الرحمن جدوجهد کوي. ته د هغه مخالفت کوي او د عمران خان تاسو ملګرتیا کوئ. آیا عمران خان سره چې دا ښځې چې دی په کنټینرو کې شپې کوي دا د هغه زړې ښځې خاونې وي چې دی به راتلو په ګنټو به یې ورسره دا حساب کتاب ته په هغې ولې رد نه کوې؟ ستا د علم دغلته کې ولې نه استعمالیږي که نه؟ ستاسو صرف بغض علما دي. بله خبره درته کوم چې ښځې تاسو په داسې ځای کې نه منې، زه صحیح شوله مونږ هم نه منو در سره. ستاسو کورواله چې کله لنګېږي پښتو کې به دا خبره کوم ماشومې کېږي که نه جي، نو تاسو بیا ښځې ډاکټرې له ولې بوځئ؟ ښځې ته دې دلته کې محتاجه شولې، ضرورت دې دی ورته او که نه؟ نو ښځې له زنانو له تعلیم
او د زنانو دا شی دا مخکې چې دی زه وایم چېرې جهالت به ورته ووایم ولم ته به خپله دې ښځه سړي له بوځې د لنګون دوران کې نه شي بوتلی نو ګورې دا بعضې مسلې نه دي دا چې دی دې کې چې دی منافقت مه کوئ او دا ښکاره دی عوامو ته چې دی دا راښکاره کوي نو دغه خبره وه او دغه درته چې دی د سلیمان علیه السلام او د بلقیس هغه کیسه درته دوی ذکر کړله بیا ته هغې ته به هم کافران وې او که نه دلته کې د مولانا فضل الرحمن صاحب د بغض د وجې د کافر که دلته کې چې کوم بل نور خلک سیاست کوي ستا مشر شیخ طیب زي د هغې دغه ښځو سره هم ولاړې نو دغه ټیم کې هغه ښځو سره د هغه ولاړه اسلام کې اسلامي ده او که نه هغه هم کفري د هغې باندې هم بیا لږه رڼا واچوه که نه ګوره بغض کې دومره جوور مه ځئ ستاسو د لاسه زمونږ د عام خلک امیان خلک دا د علماو نه متنفره شوي دي د علماو سره بغض کوي او دواړو ته غلط وي په خدای یقین کې که تاسو پسې مونځ هم کوي خو تاسو ته هم وایي مړ وي تاسو هم سړي زامن وي ولې درته وایي تاسو د بغض حسد تاسو پیدا کړی زمونږ علماء دیوبند وایي که عالم هر څنګه دی ته چې دی امیله دا نه دي پکار چې هغه په بل عالم تنقید وکړي او تاسو وایي داسې د اسمانه خو نه دی راکوشوي نو موږ له مخه راکړې موږ هم بیا امیان خلک په مولیانو باندې تنقید کوو لحاظه دا معاشره ستاسو د لاسه ګنده ده زه امی په تاسو دا تنقید کوم زه مولا نه یم دا معاشره د پنجپیر د مولیانو نه د وابیانو مولیانو نه خرابه ده چې هغې راشي او په کلم کله دا تنقید وکړي په دې نورو علماو او وایي چې دا درته چا ویلي دي په کوم کتاب کې راغلي دي چې په مولا باندې امي تنقید نه کوي نو وروره دا معاشره نوره مه ګندوئ خلک چې دی د دین اسلام نه د خلکو زړونه مات دي او تور شوي دي او خلک په خپل کوپر او په ګناهونو کې ورننوتي دي نورې لحاظه مه ورننه باسې دغه یو سوال درته کوو او زه خو یم چې دا کومه ویډیو دې کړې ده راشه که در کې بیا ایمان وي او ته ځان ته دومره کلک صحیح مسلمان او مجاهد وې کې چا سره علماو سره مناظره کولو له تیارې درپسې درولمه او که نه وي نو په دغه خپله بیا راشه دغې خلاف رد په عمران خان هم وکړو په شیخ طیب کاکا باندې هم وکړه چې یاره وې ته دا کچو کلام به نه وې دا کار دې هم ټیک نه دی ښه که نه قربان دې شم ملګرو ویډیو در سره تر دغه ملا صاحبه پورې ورسوې ستاسو ورور بلال اجازت غواړم د الله په امان